نن په اقرا سکول اینډ کالج کې تیاړی کې د تقسیم انعامات یو خوندور پروګرام وشو چې د ماشومانو والدینو به شمول د علاقې خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. د پروګرام شروع د تلاوت کلام پاک نه وشوه، بیا ماشومانو حمد و نعت، ملي نغمې، تقاریر، نظمونه او د ای پی ایس ماشومانو د عقیدت پیردونې وړاندې کړې. د اقرا سکول اینډ کالج پرنسپل جاوید محمد صاحب د راغلو میلمنو شکریا ادا کړه او په والدینو یې زور راوړو چې مهرباني وکړئ د خپلو ماشومانو د مستقبل روښانه کولو کې زموږ ملګرتیا وکړئ. زه په دې خپل تقریب کې چې څومره والدین راغلي هغوی زه ډېره زیاته شکریا ادا کوم، او کوم چې میلمانه دي د هغوی هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی د دې خپلو کچو کچو ګلونو ماشومانو په خوله باندې زموږ دې پروګرام ته شرکت وکړو. موږ دا پروګرام سپیشل د والدینو دپاره ایښی و. موږ په دې کې د بهر نه څوک میلمانه نه راغوښته. موږ وایي چې والدین به راشي او والدین به خپل ماشومانو سره خبرې وکړي او ماشومان به د خپل والدینو سره خبرې وکړي او والدین به دا وګوري چېرې د یو کال نه موږ په خپل ماشومانو باندې فیسونه ورکوو، چېرې زموږ دا ماشومان په کوم ځای کې ناست دي، څنګه ځای کې ناست دي. لکه څرنګه چې یو کس کور جوړی نو هر مازدیګر یې تماشې له ورځي چې آیا دا پیلر صحیح جوړ شو، دا ستنه صحیح جوړه شوه. ولې هغه ته پته ده چې دا پیلر یو پار جوړ شو نو بیا به چې کور دې نه یې وران کړی نو دا پیلر به هغه شانتې کوږي. دلته ستاسو د ماشومانو ذهنونه جوړېږي. نو موږ ځکه تاسو ته وایو چې تاسو راځئ، تاسو زموږ چې کومې غلطیانې هغې نشاندهي به کوئ چې د ماشوم دا ذهن صحیح جوړ شي. ولې چې دا ماشوم تربیت دا د یو تکون 3 حصې دي چې په یو حصې ماشومان دي، په بل حصې اساتذه دي او په بل حصې والدین دي. نو چې دا درې واړه سیډونه خپل کار کوي نو دا تکون به مکملي، خو چې په دې کې یو سیډ هم خپل کار نه کوي نو دا تکون مکمل کېږي نه. نو موږ ځکه خصوصي په دې څیز باندې زور ورکړی او ماشومانو ته به ما بار بار اسمبلۍ کې وي چې د کم ماشوم سره خپل مشر رانغی هغه ماشوم به موږ پروګرام ته نه پرېږدو. ولې موږ دا احساس ورکوو چې ستاسو مستقبل، ستاسو فیوچر په دې ماشومانو کې دی. تاسو برای مهرباني د خپلو ماشومانو ځان سره احساس پیدا کړئ. تاسو ماښام د دن تپوس وکړئ چې ته نن ورځ سکول ته تللی وې، ته یو ټکی وښایې تا په سکول کې څه زده کړي دي. موږ دلته په 2 څیزونو باندې کار کوو، اکیډمیک او کریکټر، چې د یو سړي تعلیمي صلاحیت او د هغه اخلاقي صلاحیت چې په دې دواړو کې فرق نه راځي. نو تاسو موږ ته په ټک باندې جواب را لېږئ چې یاره زما ماشوم کې اخلاقي څه فرق نه راځي، زما ماشوم کې تعلیمي څه فرق نه راځي. نو چې تاسو موږ ته د ورځې په بنیاد وایئ نو موږ په هغې دپاره خپل پلانینګ کوو، د هغې دپاره به یو شیډول جوړو چې هر دې ماشوم به راغواړو، دغه ماشوم به کونسلینګ کوو چې دې ماشوم چېرته کمی دی، د دې ماشوم کمی د استاد سره دی، د دې ماشوم کمی د کلاس کې نه کینی، د دې ماشوم کمی د کور نه دی. څنګه کمی معلوم کو نو چې دې ماشوم نه کمی لرې کو. نو دې دپاره دا پروګرام چې موږ ایښی و دا هم صرف د والدینو دپاره ایښی و. په دې کې بل دا چې کوم پوزیشن هولډر تیر کال نو هغوی ته هم ویلو چې تاسو چې پوزیشن اخیستی تاسو ته به انعام خپل پلار درکوي، خپل مشر به ته انعام درکوي چې مشر ته دا پته ولګي چې زما د زوی په دې کسانو کې پوزیشن اخیستی دی. نو موږ ستاسو ډېر زیات شکرګزار یو دا کوم والدین چې راغلي دي. د دوی سره یقینا د خپلو ماشومانو احساس و، یقینا دوی د خپلو ماشومانو لپاره غمزده دي. دوی سره د دې خبرې احساس دی چې هر زه د خپل ماشوم نه یو داسې شخصیت جوړول غواړم چې هغې نه مور و پلار ته پیدایي، د هغې نه وروڼو ته پیدایي، د هغې نه خویندو ته پیدایي، د هغې نه د معاشرې ته پیدایي او هغه یو اصلاحمند سړی جوړ شي چې سړی چېرته هم بوځي نو هغې نه د اصلاح کار اخیستی کېږي. د دې والدینو سره دا احساس و ځکه دوی دا والدین زموږ د پروګرام ته راغلي دي. یو بله ډېره اهمه خبره هغه زه کول غواړم، هغه خبره دا ده چې دا ماشوم دا غیر حاضریانې بار بار والدین ته موږ دا وایو چې د ماشوم ته 15 ورځې کار وشي، یو ورځ غیر حاضري وشي نو دې ماشوم د 15 ورځو کار لاړو. نو تاسو مهرباني وکړئ د ماشومانو په دې کچو کچو خوشحالو باندې چوټي مه کوئ. دا ماشوم دی د دې دا لږ وخت دی چې دې کې دا په خپل وخت په دې سبق کې تیر کړي نو انشاءالله ولازم چې کله غټ شي تاسو به تم خوشاله، کور والا به تم خوشاله. وس دا غي ماشوم د کچه خوشاله د پاره تاسو هغه د سکول نه منی کوي. نو په دې خبره باندې توجه ورکړئ. زه د ټول میلمنو د خپل سټاف د وجود طرف نه، د خپل طالب علمانو د طرفه او د دې ادارې د طرفه تاسو ته هرکلی وایم، خوش آمدید وایم، بخیر راغلی وایم. وما علینا البلاغ.
معروف سماجی کارکون علي خان په دومره ښایسته پروګرام را جوړولو د یو کال تعلیمي سفر پوره کولو باندې د سکول پرنسپل او پوره سټاف له مبارکي ورکړه او د تعلیم په اهمیت یې رڼا واچوله. هغه زیاته کړه چې نه یوازې د هلکانو تعلیم ضروري دی بلکې د دوی نه زیات د جنکو تعلیم ضروري دی. د اقرا ایجوکیشن سیسټم ډایرکټر جناب رحمان یوسف صاحب په خپله تفصیلي وینا کې نظام تعلیم، طبقاتي نظام او نورو ګڼو اړخونو خبره وکړه. هغوی ووی اگر چې پرایویټ سیکټر ته زموږ راتګ بای چانس و خو اوس دا تجارت نه عبادت ګڼو او په دې کې موږ ته ستاسو ملګرتیا پکار ده. د پروګرام په آخر کې پوزیشن اغستونکو ته انعامونه ورکړل شو او د پروګرام اختتام د مولانا صاحب په دعا وشو. الخیام نیوز، کتیاړی، کوزدر. ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم عالی شان روایتیں، ہم دلچسپ حکایتیں، ہم غزنی کی للکار بھی، ہم ٹیپو کی تلوار بھی، ہم عالی شان روایتیں، ہم دلچسپ حکایتیں، ہم غزنی کی للکار بھی، ہم ٹیپو کی تلوار بھی، ہم علم و عمل کے سچے، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم قاسم کی جوانی بھی، ہم دیبل کی کہانی بھی، ہم خواب بھی ہے، تعبیر بھی ہے، ہم قائد کی تصویر بھی ہے، ہم قاسم کی جوانی بھی، ہم دیبل کی کہانی بھی، ہم خواب بھی ہے، تعبیر بھی ہے، ہم قائد کی تصویر بھی ہے، ہم علم و عمل کے سچے ہیں، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم اقرا اسکول کے بچے، ہم بیٹے شیر جیالوں کے، ہم وارث 65 والوں کے، ہم شیر جگر شاہین نظر علامہ کے ہم دیدار، ہم بیٹے شیر جیالوں کے، ہم وارث 65 والوں کے، ہم شیر جگر شاہین نظر علامہ کے ہم دیدار، ہم علم و عمل کے سچے ہیں. یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہش کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ آب تم سے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے، یہ فضا تمہاری ہے، بیروبر تمہارے ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو 522 کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہش کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے پرواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو 522 کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواہش کے، میرے کاروان تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، اصل داستہ تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پر